د قرآن عظیم الشان یو مختصر آیات کریمه چې د لفظونو په اعتبار سره ډیر ورکوټي آیات ته، لیکن که د انسان ضرورت د انسان حاجات د غرونو په مقدار باندې سی عمر هم وي، نو د دې آیات د وظیفې په برکت سره به رب کائنات ستا تمام حاجتونه، ضرورت، ارمانونه الله تعالی به پوره کړي. ډېر ورکوټي آیات دی، لیکن دومره د فضایلو په اعتبار سره ډېر غټ آیات دی، د برکت په اعتبار سره ډېر د فضیلت والا دی. ځکه مفسرین حضرات د دې آیات لاندې تفسیر بیانوي. که د یو انسان کور نشته دی، د استوګنې ځای نشته دی، د اوسېدو ځای نشته دی، د آرام ځای نشته، روزګار هم نشته دی، د پیسو د ګټلو ذریعه هم نشته دی، ذریعه د معاش هم نشته دی، او په کور کې ورسره د خبرو دپاره ملګری یعنی نیکه بیبي هم نشته دی، نو د آیت کریمه د دې دریو اپشنونو دپاره یو ډیر مکمل، یو ډیر مضبوط وظیفه ده. ستا کار به پې کېږي، او دا وظیفه د حدیث مبارکونه ثابته ده، د قرآن د آیاتونه ثابته ده. بل الله رب العالمین په خپله فرمایي په دغه آیات کې، آیات دی ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ای رب ته مال راکې هغه څه چې زه ډېر زیات کمزوری یم، زه ډېر غریب یم، رب زه تا ته سوال کوم، زه ستا بنده یم، ته مال راکې. یو بچی چې کله مور ته پیسې غواړي نو هغه په ژړا شي، مور یې پیسې راکه مې واخلمه. مور سره پیسې نه وي، پلار دې راشي د هغه نه به درله واخلم. پلار غریب ته انتظار کوي، هغه راشي غریب دی، نشته پیسې نشته دی، لیکن ماشوم جاړي فریاد کوي پلار راپاسي، او د دې زوی باندې رحم وکړي، د چا نه قرض راولي، خو د دې زوی د ارمان پوره کړي. او رب کائنات هغه ذات دی محترم مسلمانانو خویندو ورونو چې هغه د خپل بنده سره د اویاو میندو نه زیاته مینه او محبت کوي. چې د یو پلار د یوې مور دومره مینه د خپل بچي سره ده، نو هغه رب چې د بنده سره د اویاو میندو نه 70 میندو نه زیاته مینه او محبت رب د دې خپل بنده سره کوي. نو کله چې دا بنده راپس یو د دې آیات وظیفه کوي او خپل رب ته په ژړا پریاد باندې سوال کوي، نو هغه غفور الرحیم ذات دی، هغه ډېر د برکت والا ذات دی، هغه ډېر د مینې محبت والا ذات دی، هغه ډېر زیات په دې خپل بنده باندې د خفه کېدو والا ذات دی، هغه به د خپل بنده له څه نه ورکوي. نو محترم معززانو، د آیات اصل کې وظیفه د دې آیات ثابته ده د حضرت موسی علیه السلام نه. موسی علیه السلام چې کله په مصر کې د فرعون سره مقابله شروع شوه، او موسی علیه السلام په سوک باندې قبطي چې کوم دی هغه ووهه. موسی علیه السلام د هغه ځای نه هجرت وکړ، لاړ مدین ته. مدین کې د حضرت شعیب علیه السلام خواله لاړې، لیکن چې کله وی مدین ته ورسېدو، نو موسی علیه السلام سره نه کور شته، نه څه د ذریعه د معاش څه کار روزګار هم نشته، او نه ورسره بیبي ښځه شته. نو موسی علیه السلام لاړې، د یو ونې لاندې کېناستو، د دې آیاتو وظیفې شروع کړه. نن قرآن زمونږ سره دی، ټول قرآن، لیکن موږ وظایف کوو، عمل نشته. ولې؟ یقین او اخلاص کم دی. زمونږ د قرآن یو آیات کریمه پخوا د انبیاو غټ غټ کارونه کړي دي،
ابراهیم خلیل الله د اور ناراوته دی زمونږ د قرآن یو وظیفه کړی نوح علیه السلام د طوفان نوح نه بچ شوی دی زمونږ د قرآن د یو آیت د وظیفې د وجې یونس علیه السلام الله رب العالمین د مۍ د خېټې نه صحیح سالم راوویسته زمونږ د قرآن د یو آیت د وظیفې د وجې نه او موسی علیه السلام د الله رب العالمین د هر څه ورکړه زمونږ د قرآن د یو مختصر آیت د وجې نه نو موسی علیه السلام د یو ونې لاندې کېناستو او د دې آیت وظیفه شروع کړه ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر د دې آیات وظیفه شروع کړه بار بار به ویل بار بار دوهرې به کوله علما فرمایي چې کله موسی علیه السلام خو یقین دی کامل بنده دی پیغمبر دی په ایمان او په یقین او په اخلاص سره وظیفه وکړه الله تعالی علما فرمایي سحر وظیفه شروع کړه د ماښام نور پرېوتلی لا نه دی نور پرېوتو وخت دی چې الله تعالی ولا کورم ورکو الله تعالی ولا ذریعه د معاش کار روزګار کاروبار ورکو او نیکه بیبي چې د شعیب علیه السلام لور وه د پیغمبر لور ول الله تعالی په نکاح کې ورکړه نو ډېره مبارکه وظیفه د محترمو زمونږ اکابرین د دې وظیفې داسې طریقه باندې بیانوي چې کله خپلو میونکو خپلو اوریدونکو ته خپلو مینوالو ته وایي نو وایي چېرې سحر چې کله تاسو مونځ وکئ یو خو د مونځ پابندي کوئ د جمع سره یې کوئ نو 100 مرتبه د آیات وایي سل کرته او دغه سل کرته دا تاسو خپل معمول ساز کوئ سحر نه پس نو انشاءالله ستاسو به الله تعالی ډېر زیات ضروریات په دې باندې پوره کړي رب ډېر غفور رحیم ذات دی نو د آیات وایي د مونځ او د خیال ساتئ د غیبت نه د ګناه نه خپل ځان وساتئ او زمونږ څومره نوي ملګري دي دا وظیفه په وړومبي ځل باندې اوري د هغوی په خدمت کې دا یو درخواست کوو د عاجزۍ زمونږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ چې د خانتي اسلامي وظایف اسلامي معلومات هغه تاسو ته وخت په وخت باندې در رسي او تاسو د هغې نه پیدا اخلئ او نورو ته هم رسوئ الله رب العالمین مو خوشحاله او آباد ساته الله مو سره زمونږ د زندګۍ تمام غمونه اپتونه مصیبتونه زمونږ نه ختم کا او الله دې زمونږ او تاسو ټول الله د زندګۍ تمامي خوشحالۍ تمام ضرورت هغه د خپل غیبي خزانه پوره کړي او الله رب العالمین زمونږ په دې وظایفو کې ډېر خیر او برکت واچوي الله هم خوشحاله او آباد ساتي